أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. مخیاتونو کې تذکره و د دې چې د خلکو د موسی علیہ السلام نه غټ غټ تپوسونه کړیو، داسې تپوسونه کړیو، سوالونه کړیو چې هغه مناسب نه و. یو دا خبره کړو چې موږ د الله په ډاګه باندې ووینو، دا خبره د دې لپاره مناسب نه وه. د هغې په وجه باندې په دې باندې یو تندر راغی او ټول مړه شو. بیا موسی علیہ السلام دعا وکړه یا الله را ژوندي کې، بیا الله را ژوندي کړو. بل دا چې دی د سخي عبادت کړو، شرکی کړو، سخي ته الہ وې، د دې خبرې هم په دې باندې دې دپاره دا خبره جایز نه وه. شرک د هیچا دپاره جایز نه دی. دی خو بیا هم د موسی علیہ السلام په تعلیماتو کې څه پاتې شوي. موسی علیہ السلام تللی د کتاب راوړو دپاره او دلته کې دی شرک کوي. بل طرف کې دام شوه چې دی باندې کوهی تور غری اوچت کړو، دی وی منګه منو. بیا چې کوهی تور غری ته لري کو نو بیا دی نافرمانی شروع کړه. بلا دی ته وی تاسو په دروازه باندې ننوځئ نو سجده شکر وکئ. نو دی د هغې خلاف ورزي شروع کړه. دی ته وی د هفتې په ورځ به مهینه نه صحیح، دی هغه هم شروع کړه. بل دا دی ته چې څومره لوظونه د دې سره شي دي دا هغه لوظونه یې مات کړلي. بل د انبیا علیهم السلام قتل دی کړلی وخت په وخت باندې. بل د دې دا خبره چې مریم علیہ السلام باندې دی بهتان تړو. د دې بل خبر د عیسی علیہ السلام باره کې چې عیسی علیہ السلام موږ وجللی، د هغې جواب الله رب العزت کړلی چې وجلی نه دی، نه وجلی نه په سولی کړلی. الله رب العزت هغه خیجولی اسمان ته او آخر کې راکوزیږي به. بل خبره عیسی علیہ السلام په باره کې دي ځان په شک کې دي چې دا موږ هغه وجللی که بل وجللی. مخکې صورت آل عمران کې هم د هغې تذکره شوې وه. دلته کې هم
الله رب العزت وی لفی شک منو پاک په شک کی دي یقینی علم متنشتی چې هغه وجل شی ده کنه ده مخکې ما ویلو د دې یو ملګرو هغه په سیولېګو هغه چې کته ناغه ایثار شو او د عیسی علی السلام په شکل باندې شو هغه دلته بس نور کسان ورته څه چل کې دی راوځي ولینا نو چې دی او ولید نا باندې گزارې وکړو مړی کو خپل ملګری مړ کو بعضې خلکو د هغې هغه نوم هم لیکل څوک یو نوم وایي څوک بل وایي څوک وایي تیتانوس نوم یو نو دغه تیتانوس دی وی هلکه زموږ ملګری تیتانوس څه شو وی دغه دی خو دا وجلی شی دی نو که دا تیتانوس نو عیسی علیه السلام څه شو او که دا عیسی علیه السلام نو تیتانوس څه شو دی په شک کې دی په هغې کې الله رب العزت د دغه اهل کتاب مبارکی کله چې دغه کتابی مری نو داغه نه مخکې نه لوز غسته کیږي دا اومنه چې عیسی علیه السلام منګه وجل نه دی بلکې الله خېجول اسمان ته دویمه خبره دغه موږ وکړو چې عیسی علیه السلام چې کله راکوز شي نو دا کتابیان به بیا ایمان راوړي دا غي خبره دلته کې کوي ورپسې دی باندې باندې سودونه منکړې شیو سود منکړې شیو حرام خوراک په دی باندې منو نو دی پای کې چو چرا شروع کړو نو دلته وی و ان من اهل الكتاب یقینا بعض د اهل کتابنا و ان من اهل الكتاب نشته د اهل کتابنا الا ليؤمنن به مگر خامخا ایمان براوړي پاغه باندې قبل موته مخکې د مرګ د عیسی علی السلام نه یو معنا بدای چې عیسی علی السلام با مړ نه ایلا داغه نه مخکې به د اهل کتاب چې څوک ژوندۍ پاغه وخت کې نه ایمان به پیراوړي کله چې عیسی علیه السلام راکوز شي دویمه دا ده ویم من اهل کتاب نشتی د اهل کتابونه هیڅ یو تن الا لیؤمنن به مگر ایمان براوړي په هغه باندې قبل موته مخکې د مرګ خپل نه نو دا د اهل کتاب دغه خلکو سره چې داغي دغه غلط عقیده وا چې موږ عیسی علیه السلام وجل هغه ته د مرګ په وخت کې ځنکدن په وخت کې دا ویل کېږي اومانه دا خبره چې عیسی علیه السلام منګه وجل نه ده بلکې عیسی علیه السلام الله اسمان ته خېجول نه هغه ژوندې ده نو که دغه وخت کې د ایمان راوړي نو دغه وخت کې ایمان معتبر نه ده لیکن دې سره خصوصي طور باندې دا خبره کول کېږي و یوم القیامت یکون علیهم شهید او د قیامت پرز باغی پدی باندې گواہی بکئی هغه برستو سورۃ مائده کې راځي عیسی علیہ السلام نه بالا ته پوسو کی تا دې خلکو ته ویلو چې مونږ ته الہ وای ما ته زما مورتا تاسو ته ویلو او یا الله مان دی ویلی ما قلته الا ما امرتنی ما ته نه دی ویلی مگر هغه خبره می کړل چې تا ما ته حکم کړل بیا ان كنت قلته فقد علمت کما ویلی تا پته ما نه دی ویلی ولا تعلم الغیوب تپو ہے ما نه دی ویلی بیا بوئی ان تعذبهم فانهم عبادك یا الله کتولا نال دغه خبره مخ کی کئ كنتو شهید ما دمت فيهم ز گوام پدی باندې سو پوری چې ز پدی کې وم فلما توفیتنی کل جتا زوا غستم كنت انت الرقیب علیهم نبیات پدی باندې نگهبان وی بیا ته خبر بیا زنیم خبر شه نو عیسی علیہ السلام بم دا گواہی کئ
غیب باندې پوه الله دې زنیم پوه کله چې هغه اسمان ته خېجولې شوی دی نو بیا هغه ته پته نه لګېدلی او بیا به دا خبره کوي یا الله که ته وله عذاب ورکې نو ستا بندګان دي که ته وله بخښنه کې نو ته غفور رحیم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات په سبب د ظلم دا کسانو چې يهودیت اختیار کړل حرام کړي موږ پرې باندې پاکیزه د رزقونو نه او حلت لهم چې جایز کړي شی د دې لپاره وبصدهم عن سبيل الله كثيرا او د وجه د من کولو د دې خلق لرا د الله د لارې نه ډیر خلق به د الله د لارې نه من کول یا بصدهم په خپل من کېدل د الله د لارې نه د الله لارې ته په خپل نه راتلو نور به من کول نو دا غي په وجه باندې بعضی سيزونه داسيو چې هغه دې لپاره که جایز نو موږ په بند کړو لکه مخکې د مهو خبر وکړه مہی نیول خو جایز دي جایز کار دی حرام نه دي لیکن دې ته وی چې تاسو به د هفته پر ورځ نه نسئ ولې د دې د بعضی اعمالو د وجنه واخذهم الربا او غسل د دې سود لره وقد نه عنه حال دا چې من کړی شی دی د سود نه دی من کړی شی او دې سود غستو واکلهم اموال الناس بالباطل او خراج د دې مال نه د خلکو په باطل طریقې باندې د خلکو مال نه اخلي نو بعض خلک لګیا دي سوګي په سود باندې اخلي حرام نو سوګي اخلي پر رشوت کې حرام او سوګ نور کم معاملات چې دي معاملات غلطي دانګي د خلکو نغلا کوي حرام کار کوي نو که غصب کوي نو هم حرام دی که غلا کوي نو هم حرام ده که رشوت اخلي نو هم حرام دی که سود اخلي نو هم حرام دی جائز طریقې پر خو دي د بعض خلکو هغه حرام رانی ولي او بعض خلک وي مال کې چا حلال او حرام راوستي خو جمع کوا واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما او تیار کړل موږ د کافرانو د پاره د دین عذاب درناک څوک چې دغه کسب کوي خلاف کوي د الله او د الله د رسول نه الله یې مال عذاب تیار کړل درناک عذاب دی ولا لكن الراسخون في العلم منهم لیکن کلک په علم کې د دینه والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون بما انزل الیک هغه ایمان راوړي په هغه چې نازل شي دي تا ته ما انزل من قبلک او په هغه ایمان راوړي چې نازل شي دي ستانه مخکې والمقیمین الصلاة او خاص کر خلک چې هغه قائمون کې ایمان زلرا سوچ منځ قائمین دغه شان جدا ده حال جدا ده منګه مدح کو تعریف کو مقیمین الصلاة والا چې قائم ایمان زلرا والموتون الزکات او ورکون کې زکات لرا والمؤمنون ایمان راوړي په الله باندې د پرز د آخرت اولئک سنوتهم اجرا عظیما دا کسان خامخا ورکو دی اجر لوی اجر به دې ته ملاویږي نو کم چې په علم کې کلک دي ناغه په الله باندې ایمان راوړي پر رسول باندې ایمان راوړي کتاب باندې ایمان راوړي بیا چې کله یو سړی موز کوي خاص کر هغه خلک تذکر په کې داغي کوي مون چې سو کینو د موز د وجینا ډیر کارونه داسي چې هغه اسانيږي بعضی خلک داسي چې هغه د مخکې منځونه کول د هغه منځ اثر دا شو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو په هغه باندې ایمان راوړو نو المقیمین الصلاة منځ چې اوسړه قائمي نو منځ خلق د نارواو کارونه د بهای د کارونه منع کوي کنه نو چې کله اوسړه منځ کوي په دومره حالت کې دی نو نور کارونه د رواني کې صحیح کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل
څوک چې منځ قایموي دی به نور دین قایموي، او څوک چې منځ ضایع کوي فهو لما سواها اضیع وي، دی به د مانځه نه علاوه نور کارونه چې دي هغه به د هغې نه زیات ضایع کوي. ولې منځ دا خو د دین ستن ده، چې منځ یو سړی نه قایموي نو اخوا ته نور څه ته به بیا دې کار ووایي، نور به د هغې بیا حال بد دی. قیامت پر ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اول ما يحاسب به العبد الصلاة، په عباداتو کې د ټول نه اولنی چې کم حساب کتاب د سړي سره کیږي نه به مونځ وي، روژه رستو ده، حج رستو ده، زکات رستو ده، د هر شي بیا جدا جدا خبرې. یو د انساني حقوق دي، حدود دي، نو په حدودو کې چې کېږي نه هغه بیا د وینې حساب کېږي. په دغې طرف باندې چې بیا یي نو هغې کې بیا اولنی حساب کتاب چې دی نه به د وینې کېږي. یو سړي څوک وجل دی، ولې دی وجه ده؟ اولنی حساب کتاب به بیا د هغې. نو په عباداتو کې اولنی حساب کتاب چې کېږي نه به د مانځئ. نو که مونځ یې صحیح راووت نور به هم صحیح، مونځ یې صحیح راونوت نور به هغې نه زیات خرابي. او مونځ چې کله حساب کتاب کېږي نو عام طور باندې مشهوره ده وایي دا سنت دي، نو دا مکملات د فرض دي وایي. نو کله چې یو سړی مونځ وکړي حساب کتاب سبا قیامت کې شروع شي نو منځونو کې کمواله راووت. چې منځ کې کمواله راووت نو یو چې زه د فرایض وګورئ، د سنت وګورئ، نوافل وګورئ، زه خیر دی دا دومره پوره کړلی دا څو پاتې دا پکې په نوافل او سنتو کې پوره کوي، دا د هغې په ځای باندې فرایضو په ځای باندې هغه کېدی. خدای چې پرېښودي نو څنګه پرېښودي؟ دا بل طریقې باندې پرېښودی شي. دا یو سړی مونځ پرېښودی په قصد باندې، نه پرېښودی نه دی، هغه مونځ نه دی شی. داسې کېږي کله کله سړي دا خیالي زما اودس شته، اودس یې نه فکر یې نه مونځ وکړي د سره اړو یاد نه شي. دغه مونځ خو د کړلی خو لیکن شوی نه دی، نو دغه مونځ د په خیال باندې خو د کړلی خو لیکن شی نه دی. کله کله داسې مونځ چې دی وکړي مونځ یې وکړو لیکن داسې یو کار یې پکې وکړو چې د هغې په وجه باندې د مونځ مات شوی دی، د دې پته هم نه لګېدلي. کله کله نور څه بعضې حالت راځي انسان دی کمزوری شی دی، نو څه وجې نه د ده مونځ نه دی شوی، ته په خپل نیت باندې په خپل ګمان باندې د خو کړلی، د هغې وجې نه چې کوم دغه سنت دی نو دا بیا د هغې په ځای باندې لګي. چې یو سړی په قصد باندې نه کوي، زه نوافل به کوم، لاړ به شم عمرې له به لاړ شم، حج له به لاړ شم، هلته کې به وکړم یو مونځ په 1 لاک باندې، یو مونځ په 50,000 دی، هلته به وکړم زه دا ټول هر څه به راوګرځي، وایي دا نه راګرځي. ښه روژه کې سړی یو فرض کوي نه په 80 باندې بدلیږي، نو دا روژه کې کوه بیا مه کوه، او خبره نه شوه. هغې جدا حساب کتاب دی، الله اجر ورکوي دومره، دا نه چې ته به یې نه کوې. دې باندې مخکې یو خبره ما کړې وه، یو سړی دی هغه ته یې قرضه ده، د چا قرضه ده هغه ته ویې قرضه راکړه، هغه وله ورکړه 1000 روپۍ وله ورکړې، په سخته کې وله ورکړې چې دې سړي ته سخت ضرورت و. هغه وی دا دومره غټ کار وکړو که نه لکه ته چې ماله 1 لاک روپۍ راکې. هغه وایي ښه دومره وشو، نو دا 1000 ته کټ کا، دا یو کم 1 لاک مال واپس راکا. داسې نه وایي څوک، دا تا ته قرض شوي، ښه یو کم لاک را بیا راکې، دا څوک نه وایي. دا خو د خوشحالۍ یو خبره ده.
الله رب العزت په دې باندې اجر دومره ورکوي، دا نه چې ستا ذمې اخلاص شو ځه مه ورکوه. بعضې خلکو سره قرضی نو قرضه یې ورکړه، نیمه یې ورکړه نیمه پاتې شوه، وایي دا نیمه چې دې راکړه که نه داسې ده لکه تا چې ماله په لکاو راکړي، ښه په کروړاو دې راکړي، نور یې بیا کېږي. خیر دی دی وایي دا چې په لکاو مې در کړي نور پکې معاف شو، ځه خلاصه شوه، روپۍ خو دومره نه وې ما ورته له ډېرې در کړې وې، دا څوک نه وایي. والمقیمین الصلاة، خاص کر هغه خلک، خاص کو هغه خلک یا تعریف کو د هغه خلکو چې هغه قایمون کړي مانځه لره. والموتون زکات، ورکوي زکات. والمؤمنون او ایمان راوړي په الله باندې پر ورځ د آخرت باندې، اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما، دا کسان خامخا ورکوي دي اجر لوی. مخکې نه موږ هم نه ویلی، هغه ځای نه بیا ووایو، دا بس پوره بیا. یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، تپوس کې استانا اهل کتاب ان تنزل علیهم چرا وروړي ته په دې باندې کتاب د اسمان نه. فقد سالو موسی اکبر من ذلک، یقینا د خلکو سوال کړو تپوس کړو غوښتنه کړو د موسی علیه السلام نه د دینه غټ. فقالو ندی وی ارین الله جهرتن، ودی وینو موږ الله پډاګه. فاخذتهم الصاعقه، نیونیو دی لره تندر بی ظلمهم د دې په سبب د ظلم د دې. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، بیا اونیو دی لره سقي. ثم اتخذوا العجل، بیا اونیو دی سقي لره من بعد ما جاءتهم البينات، رسل هغه چې راغلیو دي ته واضح دلایل. فعفونا عن ذلک، نو موږ ته معافي وکړو د هغې نه کله چې توبه وویسته. شرک بغیر د توبې نه معاف کیږي، نور ګناهونه واړه ګناهونه بغیر د توبې نه معاف کیږي. کله چې سړی نیک عمل کوي واړه ګناهونه معاف کیږي. حدیث کې راتلو یو سړی منځ یې کړلی، یو او بل منځ کوي اودس کوي، نو په اودس باندې واړه ګناهونه د دن معاف کیږي تر دې پورې که د چې لاس وینځي د ده د نوکونو د لاندې ګنای هغه د دې اوبو سره ختمیږي. دانګې کله چې د مخ وینځي که د سترګو په منځ کې دننه ګنای هغه موځي، پوزي ګناه هغه موځي. دانګې د غوږونو د لاسو د خپو ګناهونه ټول هغه ختم شي، دا واړه واړه ګناهونه ختمیږي. بیا بعضې په منځونو باندې ختمیږي، بعضې په ذکر اذکار، بعضې په استغفار باندې ختمیږي. استغفار باندې په توبې باندې شرک معاف کیږي. فعفونا عن ذلک، نو معافی وکړو موږ دې ته د شرک رستو دغې نه په توبې سره. وآتینا موسی سلطانا مبینا، ورکړه موږ موسی علیه السلام نه دلیل ښکاره. ورفعنا فوقهم الطور، اوچت کړه موږ په هغې باندې کوی تور بمیثاقهم د هغې په لوز باندې. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ویلو موږ دې ته داخل شي په دروازه باندې سیده کوونکي. وقلنا لهم موږ دې ته ویلو لا تعدوا فی السبت، د حد نه تجاوز مه کوئ د هفتې د ورځو په باره کې. واخذنا منهم میثاقا غلیظا، اخیستی موږ د دې مضبوط لوز. فإما نقضهم میثاقهم، په سبب د ماتولو د دې لوز د دې لره، وکفرهم او کفر د دې په آیاتونو د الله باندې، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، او قتلول د دې انبیاء لره په ناحقه باندې، وقولهم قلوبنا غلف، او وینا د دې چې زړونه زموږ په پرده کې دي، بل طبع الله علیها، بلکې الله مهر لګولی په هغې باندې په سبب د کفر د دې. فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان نه راوړي دي مګر ډېر لږ. وبکفرهم، او په سبب د کفر د دې، وقولهم د دې د وینا علی مریم، په مریم باندې بهتان عظیم، او بهتان لوی، بهتان په هغې باندې وی غټ ګناه ده. وقولهم او وینا د دې انا قتلنا المسیح، چې یقین وجل موږ عیسی ابن مریم مسیح عیسی ابن مریم رسول الله، چې رسول د الله. وما قتلوه، د خلکو هغه وجلی نه دی. وما صلبوه، نه په صلح کړلی. ولکن شبه لهم، لیکن شبه پرېوتې ده په دې باندې. وان الذین اختلفوا فی، یقینا کسان چې اختلاف یې کړلی په دې کې، لفی شک منه، خامخا په شک یې د ده نه. ما لهم به من علم، نشته د خلکو دپاره په دې باندې څه علم، الا اتباع ظن، مګر تابعداري د ګمان خپل. وما قتلوه، یقینا دې نه دی وجلی هغه یقیني طور باندې، بل رفعه الله الیه، بلکې الله هغه اوچت کړلی ځان ته. وکان الله عزیزا حکیم، الله دی غالب حکمت والا. وان من اهل الکتاب، یقینا بعض د اهل کتابونه، الا لیؤمنن به، مگر
وإن من اهل کتاب نشته د اهل کتابونه الا لیؤمنن مگر خامخا ایمان براوړي په د باندې مخکې د مرګ داغنه یا مخکې د مرګ خپلنا ويوم القيامت او د قیامت پر باندې يكون عليهم شهيدا ای باغه په دی باندې گوا فبظلم من الذين هادوا فسبب د ظلم د دی پس سبب د ظلم دا کسانو چې يهودیت اختیار کړل حرمنا عليهم طيبات حرام کړی موږ په دی باندې پاکیزه د رزقونه او حلت لهم چې حل کړی شي د دې لپاره وبصدهم عن سبيل الله په سبب د منع کولو د دی معنا کېدو د دې معنا کولو د دې خلق ولر د الله د لارې نه ډېر واخذهم الربا او غسل د دې سود لره وقد نهوا عنه حال دا چې منګړې شي دي د دینه واکلهم اموال الناس بالباطل او خراج د دې مال د خلق لره په باطل طریقې باندې واتدنا للكافرين عذاب منهم عذاب الیما تیار کړي موږ د کافرانو لپاره د دین عذاب درناک لكن الراسخون في العلم لیکن کلک په علم کې د دینه والمؤمنون ومؤمنان ایمان والا یؤمنون بما انزل الیک ایمان اوړي په اسمان چې نازل شي تا وما انزل من قبلک پاغس ایمان راوړي چې نازل شي استانه مخ کې والمقیمین الصلاة خاص کر کسان چې قائمون کې ایمان زلرا یا تعریف کو دا هغه چا تعریف قابل لمستحق یا کسان چاغي قائمه ایمان زلرا والموتون زکات او ورکون کی زکات لرا والمؤمنون بالله ایمان اورن کی په الله باندې پرز د اخرت اولئک سنوت اجر عظیم دا کسان خامخا ورکو دی له خپل طرف نه اجر لوی الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا